او نن فلسطین په مسلمانانو باندې د جارحیت 20مه ورځ روانه 20 ورځې وشوې چې د دې په فلسطین او د غزې په مسلمانانو باندې بمباریانې کوي 9060 مسلمانان تر نن ورځې پورې شهیدان شوي دي 20 ورځې په دې 9060 مسلمانانو کې 3.5 نه زیات ماشومان او د 2.5 نه زیات ښځې دي خو زمون امت مسلمه او ټول حکمران که پاکستان دی او که عربستان دی او که هر یو ملک دی هغه بالکل په دې باندې سترګې پټې کړي زما عزتمندو په دې 20 ورځو کې دوی 20,000 کیلو بارود په دې باندې ورولي یو نیوکلیر بم چې دی په هغې کې 10,000 کیلو وزن وي او دی په غزه باندې 20,000 کیلو بارود ورولي یعنی 2 نیوکلیر بمونو مطابق چې څومره بارودي مواد او بمونه 12,000 بمونه پې ورولي 32,000 کسان چې کوم دی هغه زخمیان دي خو زما امت مسلمه هغه د ورلډ کپ په فکر کې پرته ده هغه په دې فکر کې پرته ده سعودي عرب او عرب ممالک هغه هلته کې وروره میوزیکل شوګانې کوي د ټولې دنیا نه ډمان را جمع کوي او د ټولې دنیا چې څومره فحاش خلک دي هغه را جمع کوي په جده او په ریاض کې د هغې دپاره شوګانې کوي خو په خوا کې فلسطین دې ته نه ښکاري چې هغه څومره ظلم او جبر سره مخامخ ته او په هغې باندې څه قسمه دا سختیانې تېرېږي او دا کومو حالاتو سره مخامخ زما عزتمندو زمونږ زړونه زمونږ ضمیرونه دا مړه شوي دي هلته کې بمونه ورېږي او دلته کې زما مسلمان ورور فکر هم نشته هغه سره غم هم نشته که څوک مري او که چوي هغه په خپل حالت کې او په خپل غم کې مبتلا دي نو سوال دا دی چې عام مسلمان په دې موقع باندې څه زه خو نه حکمران یم نه را سره داسې څه وس او قوت شته چې لاړ شم هلته کې جهاد وکړم حالان کې جهاد فرض شوی دی په موږ او تاسو ټولو باندې فرض کفایي دی نو یو عام مسلمان هغه وایي زه نه حکمران یم نه را سره وس او قوت شته دی نه مې چې کوم دی دغلته رسۍ شته زه څه وکړم ما دپاره لار وښایه ما ته یو طریقه کار وښایه ټولو نه ډومبی کار زموږ څه دی رجوع الله الله ته پاسېږو وجاړو فریاد وکړو چې یا الله دا نن قابض چې تا په ما باندې مسلط کړی دا زما د بدعملۍ وجه ده دا زما د فسق او فجور وجه ده دا زما ستا نه د لرېوالي وجه ده زه په خپلو ګناهونو باندې تا نه معافي غواړم ما معاف کا او هغه مسلمان چې نن په ازمایش کې د رور هغه لګیا دی هغې چې کوم دی پسپایي نه ده کړې خپل پوره مزاحمت کوي خپل کوشش کوي د وس مطابق چې کوم دی جهاد هم کوي خو دا خو زما او ستا هم ازمایش دی هغه خو په ازمایش کې کامیاب دی خو زه په ازمایش کې کامیاب یم که نو یو خدا دی چې الله ته جړه فریاد وکړم الله نه وغواړم ای الله د هغه خلکو مسلمانانو مددګار شه د هغې ناصر شه هغه چې کم فلسطینیانو باندې کم ظلم کېږي په هغې باندې کمې بمباریانې کېږي ته د هغه کافرانو دپاره کافر دویم دا دی چې زما او ستا په اختیار کې دلته نن ستا په دې ملک کې اسرائیلي مصنوعات خرڅېږي هغه ملکونه هغه کمپنیانې چې هغې د اسرائیل پوره مالي سپورټ کوي هغې سره بالکل اوږه په اوږه ولاړ دي او د هغې مصنوعات د هغې پراډکټس راځي دلته زما په مارکیټ کې پراته دي که هغه د هر قسمه زه نومونو طرف ته نه ځمه بھئی هر چاته چې کم د انټرنیټ ته رسایي شته سرچ کا د اسرائیلي کمې کمپنیانې دي چې د هغې پراډکټس د اسرائیل دي هغه کم هوټلې دي چې هغه اسرائیل سره کنیکټ دي هغه کم ځایونه دي چې هغې اسرائیل سپورټ کوي کم از کم د دغه شیزونو بایکاټ وکړمه او په دغه صورت کې زه د خپل مسلمان ورور سره اظهار یکجهتي وکړمه بھئی ستا په پیسو باندې ستا په خرید باندې د هغې معیشت مضبوطېږي د هغې ملا مضبوطېږي او لګیا دي هغه ما تاسو ته وویلې 12,000 بمونه په دې 20 ورځو کې په دې مسلمانانو باندې ورولي 12,000 څه کم تعداد نه دی دا پوره علاقه نه خار نه ملک په ملک تباه کوي 2 ایټم بمو هومره چې کم دی بارود او بمونه دا په دې باندې ورول شوي دي خو دا د الله رب العزت نصرت دی ورسره چې اوسه پورې لګیا دي هغه خپل مزاحمت کوي خو زما او ستا ذمهداري په دې وخت کې دا جوړېږي چې زما ستا کم قوت دی وروره پهله الله ته وجاړم په خپلو ګناهونو باندې استغفار وکړم هغې دپاره دعا وغواړم بیا چې کم مصنوعات چې هغه اسرائیلي پراډکټس دي یا هغه کمپنیانې دي چې هغه اسرائیل ته سپورټ ورکوي هغې ته مالي سپورټ ورکوي هغې سره فکري چې کم دی یو ځای دي د هغې نظریه یو ده زه د هغې بایکاټ وکړم دا زما او ستا وس